لہذا زه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم متعلق مختصر تعارف او نسبنامه درته ذکر کوم. دا ضرور زده کړئ ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام پیژندګلوي پر هر مؤمن مسلمان باندې دا واجب او لازم دی. البته زموږ د خوږ پیغمبر نوم مبارک چې و هغه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، محمد نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا زموږ د خوږ پیغمبر نوم مبارک دی. او نبی علیه الصلاة والسلام چې دی انسان دی، حتی چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نور او بشر دواړه دی. نبی علیه الصلاة والسلام نور هم او بشر هم. بریلویان څه وایي؟ وایي نبی علیه الصلاة والسلام خالی نور. دا د بریلویانو عقیده ده. پنجپیریان، سلفیان، وهابیان، اهل حدیث څه وایي؟ هغه وایي نبی علیه الصلاة والسلام خالی بشر او نور نه. لہذا زموږ نه د بریلویانو عقیده ده او نه د پنجپیریانو د سلفیانو د اهل حدیثو عقیده ده، بلکې موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده. زموږ دغه عقیده ده چې نبی علیه الصلاة والسلام هم نور و هم بشر. دا زموږ عقیده ده. او د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار نوم مبارک حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه او د نیکه نوم یې عبدالمطلب نو. حضرت بی بی امینه رضی الله تعالی عنها دا د مور مبارک نوم و. او د نبی علیه الصلاة والسلام والدین شریفین دا مسلمانان. د نبی علیه الصلاة والسلام مور او پلار مبارکان دا مسلمانان. او نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې پیدا سو، حتی چې په مکه معظمه کې 40 کاله بغیر د نبوت څخه تیر کړل. دی په 40 کاله باندې بیا نبی سو. او بیا 40 کاله بعد د نبوت په دوران کې 14 کاله نور نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې واوسېدی. دا یې 53 کاله نبی علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې تیر کړل. بیا 53 کاله بعد د مکې معظمې څخه د مدینې منورې و طرف ته هجرت وکړي، چې په مدینه منوره کې نبی علیه الصلاة والسلام 10 کاله مسلسل په مدینه طیبه کې تیر کړل. 10 کاله، حتی چې بیا 10 کاله بعد هلته په مدینه منوره کې نبی علیه الصلاة والسلام انتقال وکړي. انا لله و انا الیه راجعون. چې بیا دورې په مدینه منوره کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په حجره مبارکه کې دفن کړل شو. اجانو بلیدلی چې دا د بی بی عایشه رضی الله عنها حجره مبارکه ده، دغه کمره مبارکه او چې نبی علیه الصلاة والسلام پکې دفن دی. او د نبی علیه الصلاة والسلام څلور لوڼې مبارکانې وې، چې د یوې نوم و حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، د دویمې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، د درېیمې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، د څلورمې نوم مبارک حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها. دا څلور د نبی علیه الصلاة والسلام لوڼې مبارکانې وې، چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې یوې لور نکاح د حضرت علي ابن ابي طالب د هغه سره وکړل. د نبي علیه السلام د اکا زوی و حضرت علي کرم الله وجهه. د یوې لور نکاح د هغه سره وکړل چې هغه نوم حضرت بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وجدا د ټول جنت د شذو سردار حضرت فاطمه رضی الله عنها دا حضرت علي کرم الله وجهه د ورپنې نکاح کړل. او د حضرت رقیه نکاح بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه سره وکړل. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله غزوه بدر ته ولاړی، بیا چې کله د غزوه بدر څخه دی واپس راغلی نبی علیه الصلاة والسلام، دلته خبر شول چې حضرت رقیه رضی الله عنها وفات کړی، هغه وفات شوی. د نبی علیه الصلاة والسلام لور مبارک و حضرت عثمان غنی رضی الله عنه چې ورکړی وه، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د جنگ بدر څخه راغلی نو حضرت رقیه رضی الله عنها وفات کړی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د دویمې لور نکاح چې ام کلثوم نومیږي هغه بیا د حضرت عثمان غني رضی الله عنه سره وکړله. هغه یوه لور چې وفات شوه عثمان غني رضی الله عنه چې ورکړې وه، بیا دا بله لور یې پسې ورکړله. ځکه حضرت عثمان غني رضی الله عنه ته ذو النورین ویل کېږي، د دوو نورو خاوند، د دوو رڼاوو خاوند، چې هغه د نبي علیه السلام یوه لور یې یوه ورکړله
بیا چې هغه وفات شول نبی علیه الصلاة والسلام د بل لور مبارکه پسې ورکړه دا یې ترې نوړي او د حضرت زینب رضی الله عنها نکاح بیا د حضرت ابوالعاص بن ربیع سره وکړله او د نبی علیه الصلاة والسلام تمام اولاد که نارینه دی که ښځینه دی دا ټول د نبی علیه الصلاة والسلام څخه مخکې وفات شوي صرف د حضرت فاطمه الزهرا څخه ما سوا بس علي کرم الله وجهه کې نه ولا مبارکه د علم سره کړه دا شپږ اثبات په نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانانو دا غرمونه وځان مسلمانانو وایي نبی علیه الصلاة والسلام کله انتقال وکړي حضرت اکد د زهرا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو مبارکه د منار جوړان د ډیر وخت بګان کې کومه دا و پر نبی صلی الله علیه وسلم بیا په دې ټول سره وخت کې علم ټول بیانو کې د سره وخت په زهرا مشو ډیر پرګرانو نو شی ډیر پرګرانو کافر نبی علیه الصلاة والسلام چې د زکات په حالات کې فاطمه الزهرا ولید رسول فرمایي چې حضرت فاطمه الزهرا جاء د وصیت الزهرا هغه په نبی علیه الصلاة والسلام نسوه قسم په خدای کافر غیر نسوه کړي د زکات په حالات کې نسوه کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته کوم ګرځي سره سم بیان کړي دا چې را نږدې سره پیژندې نور په بیان چې نه دي کړی خور پیژندلې دي نور زمانه په ځای نه دي کړی د مینه کار اصلي ظالم حضرت فاطمه الزهرا ورته نو چې د خور سره اشاره وکړه کدا علماء نه وایي ډېر پرګرانو نو کته خور د خور په درجه کې ګوري دا نور نږدې په درجه کې ګوري نبی علیه الصلاة والسلام په درجه کې ګوري نور د په درجه کې ګوري دا چې ما برکت ما په ټول خاندان کې عقل ته ماره پسې کنه زما ته په ما سره راځي خو نه مې د وخت نه دی کار په ټول خاندان کې به اول ته په ما سره راځي بس په اول ته کوم چې علماء او علماء مساتې د بیرزوین حضرت فاطمه الزهرا په عداوت باندې د جوهر په عداوت باندې په فیسبوک کې کوي ولا بلا یا د بیان ډیر خوښ کې چې تاسو خبرونه نه دي د نبی عليه الصلاه والسلام علماء حضرت فاطمه الزهرا د خدای ځکه خبره په ټکرو نه ورته کوي چې نسی به زده په اخر وخت زاره ولا دا خبره به ښکارا کړي چې نبی عليه الصلاه والسلام او ما ته په غوښ کې دا هغه مکرمین ولا دا بابا جان په غوښ کې دا عزت نه کړي او ته هیڅ نه کوي جوړا ځان ځان ما په ټول معاشره کې اول ته ما باندې ځان ته باندې راځي په کوم هیڅ نه کیږي استاد مولانا صاحب سر دی کې رواني سره ته به هم د خدای د الله جوار سر دی کې د خنجر سره پر مشوي په دې هیڅ نه کیږي لیکن ځان تبا کوي قسم په خدای چې اخرت تبا کوي خور تبا کوي بچان تبا کوي د خدای د نبی عليه الصلاه والسلام د انتقام او عداوت مصیبه د مبارک چې هغه ومنځوي ده نور ټول اولاد نارینه دي که ښځینه دي هغه د نبی عليه الصلاه والسلام په ژوندۍ کې ټول صلوات و سلام علیه د نبی عليه الصلاه والسلام دغه څلور لونی وي او د نبی علیه الصلاة والسلام زمانان مبارکان چې دي هغه دریو د اول نوم حضرت قاسم رضی الله عنه د دویم نوم حضرت عبدالله چې کله اول وحی مبارکان یې راغی د ده نوم یې د عبدالله نوم یې وواړوي په طاهر باندې بیا طاهر نو د نبی علیه الصلاة والسلام د یو زوی مبارک نوم چې دی هغه حضرت قاسم مشتاق صراط مستقیم باندې روان د دویم زوی مبارک چې و هغه عبدالله رضی الله عنه دغه عبدالله چې دی په طاهر باندې هم مشهور دی په طاهر باندې او د دریم زوی چې و هغه حضرت ابراهیم رضی الله عنه حضرت قاسم او حضرت عبدالله دا دواړه په مکه معظمه کې وفات شول په کښنوالي باندې حضرت ابراهیم رضی الله عنه دا په مدینه منوره کې وفات شو دا ټول په کښنوالي باندې نبی علیه الصلاه والسلام سره وفات شوی د 14 میاشتو د 19 میاشتو د 13 میاشتو د 2 کالو په دغه اندازه باندې وفات شوی د نبی علیه الصلاه والسلام زمنان مبارکان زمنان یې نه دي پاتې شوی لونه لا بیا هم پاتې شول واده کې خو بیا د په ژوندۍ کې وفات شول ولیکن پاتې شول زمنان په کښنوالي باندې وفات شوی ډیر په کښنوالي باندې وفات شوی دغه عبد الله غالبا دا د 14 میاشتو د وفات شو دغه رقم د ابراهیم نو ته حضرت قاسم نو ته دا په کښنوالي باندې نبی علیه الصلاه والسلام څخه وفات شوی د په کښنوالي وفات شوی نبی علیه الصلاه والسلام زمنان چې دی هغه نه وفات شوی دا خدای زمنان مسلو او نبی علیه الصلاه والسلام چې دی په قوم باندې قریش نبی علیه الصلاه والسلام په قوم قریش او نبی علیه الصلاه والسلام آخری نبی و لہذا د نبی علیه الصلاه والسلام ما بعد بیا تر قیامت پورې بل نوې نبی نه براسي نه راغلی دی نه راځي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا
استاد دین خادم بچی د هوا